من سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، محرم الحرام میاشت شروع شوه او دا د اسلامی د کال ړومبنۍ میاشت ته، مطلب اسلامی کال تازه شو، نوی شو. څنګه چې موږ 2024 راغی، 2025 به راځي، دغه شانتې اسلام کې ومه 1445 چلی دا 46 بشي یا به 45 شي. نو دا بدلیدل چې دي دا اسلامی طور باندې بدلیږي. د اسلامی آغاز چې کوم کیږي هغه محرم الحرام میاشت نه کیږي. د محرم میاشت چې ډیره عظمت والا میاشت ده، ډیره اوچته میاشت ده. دغه وجه دا ده چې دې میاشته کې لوی لوی هستۍ دنیا نه تللي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې میاشته کې دغه شهادت سر فهرست دی. اور عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت چې دلسوز شهادت دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داسې انسان و چې علما لیکي چې هغه وخت خو پرېږدی دی، اوس اوم شیطان په هغه ګلی نه تېرېږي چې په کومې ګلی حضرت عمر تېر شوی دی. 1400 کاله وشله، اوس هم شیطان دا ګواره نشي کولی چې په هغه لارې قدم کېږدي چې په کومه لارې قدم حضرت عمر رضی الله عنه اخلي. عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید شو، دا اکثر مسلمانان ته د دې قصې پته نشتی، د دې واقع علم ورته نشتی چې دا څنګه پیش راغلی وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې و د ډیر زیات بهادر، نډر، بېباک انسان تیر شوی دی اور د نبی علیه الصلاۃ والسلام رفیق اور خاص رفاقت یې ورسره کړی دی. دومره رسول الله سره ګرځېدل دی چې نبی علیه السلام یو ورځ مسجد نبوي کې ناست دی، ښي لاس نه ښی لاس یې حضرت ابوبکر منې کېښو اور ګس لاس مبارک یې حضرت عمر منې کېښو او وی فرمایل ای صحابه هکذا نبعث یوم القیامه، مونږ درې واړه به د قیامت پر ورځ داسې پاسو. یعنی ما سره به ښی غاړټه ابوبکر ګس غاړټه به عمر رضی الله عنهما او منځ کې به زه مونږ پاسو. تاسو وایئ چې د دواړو منځ کې د الله رسول وي او داسې هستی ورسره پاسي، هغه هم څه شان والی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید شو، د سهار په مونځ کې شهید شو. او دا څنګه شهید شو؟ نو یو صحابي دی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دغه نوم دی. د به ډېر زیات غلامان راویستل او د غلامانو کاروبار به یې کو. عربو کې به غلامان ډېر زیات چلیدل. دی یو غلام راویستی و، دغه نوم ابو لؤلؤ. هغه غلام چې هغه خپل خدمت لا اغستی و. نو په دغه زمانه کې امیر المؤمنین خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ چې په لارې تېرېده نو د مغیره ابن شعبه غلام چې کوم دی ابو لؤلؤ مجوسی کافر چې و، هغه ووی حضرت عمر ته چې امیر المؤمنین زه د مغیره ابن شعبه غلام میم او د مانه خدمت زیات اخلي، دومره خدمت زه کولی نشم، ما ته د اسانی پیدا کړي ته ورته سفارش وکړه، ته امیر المؤمنین ستا زور چلیږي، ستا حکم چلیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ته څه کار کوې؟ زه میچنې جوړوم، میچنې به یې جوړولې پخوا او دا کار په ده ما باندې لږ زیات ایښی دی، د دې وجې نه ده ته دا ووایه چې دا کار کم کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ته څومره کار کوي؟ دومره کار کومه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې دا خو هېڅ کار نه دی مړ، دا خو آسان دی. نو دی غلام دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخې نه ووی چې زه به ستا بندوبست وکړم، داسې روغ ونې ورته ووی. عمر صاحب ونه ګڼله چې دی څه وایي، لاړ تېر شو. دی غلام یو چاړه واخیستله، هغه چاړه به روزانه په اور کې سره کوله د انګرو شانته او سره کوله به په دواړه مخه د تېره کړ، دواړه مخیزې چاړه چې ورته وایي. چوړکۍ یوې غاړه نه کار کوي، دا به دواړو غاړه نه کار کوي، داسې چاړه وه. دا به یې ګرمه کړه، دې له به یې اوبه ورکولې روزانه او اوبو کې پکې زهر اچولي وو چې یاره دا اوبه به یې زهریله اوبه دې چاړې له ورکولې دواړو غاړه منې، ځکه که دې چېرته نعوذ بالله شهید نه شي په دې منې نه عمر رضی الله تعالی عنہ، نو دا زهر چې ورته لاړ شي دا به یو ورځ دې مړ کېږي. صالح ورځ یې د دې له اوبو ورکړئ، صالح ورځ به یې دا سره کوله اور کې او بیا به یې د زهر اوبو کې کته کوله، اوبه به یې ورکولې وله. چې صالح ورځ برابر شوې بیا د سهار مونځ له راغی، نو مونځ خو دغه مونځ سره کار نه و، مجوسي و خو پټ غوندې راغی، تیاره و، هغه وخت کې به مونځ تیارې کې کو. امام شافعي رحمت الله علیه د تغلیظ قائل دی چې سهار مونځ تیارې کې افضل دی،
جبکې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اسفروا بالفجر رسول الله وی سار موږ رڼا کې کوي د ثواب زیات ملاوي. هغه بهرحال خپل دلایل هغې ته نه ځو. دی چې څنګه لاړ نو مسجد نبوي کې مخلوق ولاړو، صحابه ولاړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې پړاوی موس او عمر رضی الله تعالی عنہ به اکثر د سار موس کې سورۃ یوسف وی او ډېر جړل به پکې دا سورۃ پیچي وی او دی آیات باندې چې راغې انما اشکو بثی وحزنی الی الله. دی آیات باندې چې عمر راغې دومره به وجړل سلګي به واغستلی ډیر زیات په جړه باندې شو پریاد به کو د یعقوب علی السلام د به بس الفاظو. بهرحال عمر رضی الله تعالی عنہ مستولړل دا مجوسی راغې د سرلاس کې چاړه د پټه نسل صادر یا چولی صاحب او جمعو چې څنګه راغې دی ولاړل په صف کې پټونه. عمر رضی الله تعالی عنہ مسکو یو رکعت یو ک دویم ته پاسه د ظالم چې شان عمر باندې گزارو ک عمر رضی الله تعالی عنہ په دې خېټه مبارک داسې وو پغه چاړې باندې. نو علما لیکي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا خېټه نیمه تلاړه بیرته دومره غوسه شو او ویني دار سره روان شله. نو صحابه ګڼ شي په دې جمعات کې ولاړو. ډیر غټ جمعات ته مسجد نبوي الله دې ورته مونږ بوزي ډیر غټ جمعات ته. نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې لږ خوښ شو نو د بل صحابي مخکې هغه صحابي غالبا عبدالرحمن ابن عوف ته یا بل زمازه نه نوم وتلې هغه مخکې قرات ته مسکو عمر صاحب سیټ ته جوړ د مز دومره اهتمام کو سیټ ته شو چونکه او داسې مات شو بیا خوښ شو او درې نه شو سیټ ته کېناس او ډډه ولګوله. بل صحابي قرات شروع کو نو مخکې سفرو کې شور شو داسې شاته صحابه کرام فرمایي چې مونږ لک شور واورید اواز څه بدل شو د موږ پهله یو شانت قرات کېده او بیا اواز څه بدل شو بیا موږ شکیان شو لونه. نو دی ظالم چې په عمر فاروق گزارو کو دی بیا تختیده دا گزار کله کړو د 26 ذل حجې باندې کړو د اسلامي تاریخ د غټ اختر میاش پګشتم تاریخ باندې گزار کړو. او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ په یکم محرم الحرام باندې شهید شو. څلور ورځې بیا کور پروت ډاکټران راتله حکیمان راتله خیر بیا دنیا نه لاړ ځکه چې هغه د پیدو بیا نو. نو دې چې گزار څنګه وکړي بیا تختیده صحابه ورانسه چې رانسې نو د سره برچه لاس کې وه دواړه مخیزې تېره وه د زهرو ډکه وه د داسې ووله په دې وولو کې د 19 صحابه کرام شهیدان کړه ځان سره 17 صحابه کرام د ووول ښه 19 صحابه شهیدان کړه ځان سره او اوت لاړ. اخر یو صحابي پوه ونیو هغه سره غټ کوټ یا صادر هغه به داسې غزار کې چاړې سره راونسه. نو صادر کوټ چې به چاړې راغی بیا خو د گزار نه شو کولی راوینسه ګرفتار یې کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کور ته بوته نو عمر رضی الله تعالی عنہ کور کې د وینې تی بهږي زوی ته وی عبدالله ته عبدالله اوبه راوړه اوبه راوړه ماله هغه ول داسې ګلاس یا لوټه کې اوبه راوړي چې د غني سکی تګې دی چې راوړي څنګه اوبه وینه بچي او 10 لراړو او 10 کوم ما نه سارموزي د سارموز نه کېده بیا داسې ټیم هغه بابا زوی ورته بابا دی وخت خو ته معذور ته تیمه مو وکنه ته وسنګ او 10 کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ زوی ته غوسه شو وی بچي ما در طویل اوبه راوړه ما ته مسلې مخه ما رسول الله سره ستانه زیات وخت تیر کړ دی زغه سر ډیر ګرځیدلې مته ما ته مسلې مخه اوبه راوړه چې اوبه راوړې ما داسې رانیخ کې شانې ونس او زر زر ځان او 10 وکاو موزي په اشاره وک عمر رضی الله تعالی عنہ وسه باغه سړی هم نسل لسو سره وکو غلام نو چا ورته عمر چا وجلی من قتلک چا وجلی. عمر رضی الله تعالی عنہ وی نو کس چې تاسو کو کس د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه زویو وی چا وجلی وی بچی ساپلار وجله مغیره وجله الانکه صحابي خو نو وجلې وی ځکه ساپلار وجه ساپلار دا غلامان راولي په غره من گزارو کنه وی سو کو دې سړی خو مونږ نسل لګ دا مونږ چرته مونږ به دی ونه سه حلال کوي خسخس کوي. عمر سه ورته مخ نو وزلا ژوند دی چې زمړ شم بیا تاسو مرزي د معاف کوي یا کوج نه اوس لازم ژوند دی مو دومره پوری عادل پاګه کې وخا دومره انصاف. علي رضی الله تعالی عنہ تل حکیم راويسته لاره کې چراغ حکیم ته لاره کې وی حکیم سے واپس امیر المؤمنین دنیا نه لاړ وفات شو. وی تا څنګه پته ولګی تزبرګي موبایل خو هغه وخت کې ونه او لاره کې روانه لا خوشي بوټي دي. نو امیر المؤمنین حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ورغه سی بيزه د پردي پټي ته لاړه او پردي فصل خو لګیا دا. عمر سیب ژوند دی انسان خو انسان دی زناور دغه د حکم تعمیل نه خلاف نه کوي دا بيزه چې لاړ د پردي فصل ته معلومیږي دا امیر المؤمنین سایه چې دنیا لاړ چې څنګه راغی نو سلور ورځې کور کې پروتو او بیا د امارت مشوره کوله چې زمانه پس به امیر سو کی
نو خلکو ورته ته مشوره راکوي زه به نه راکوم ځکه زه دې وخت کې خوږ یم او ما نه بغیر وي ستا زوی به کې کیني عبدالله وي نه زما زوی به نه کیني دی به رایه وکړي تاسو نور کینئ مشوره وکړئ زما نه پس ته به امیر المؤمنین څوک بیا عثمان غني مقرر کړی رضی الله تعالی او یا کم محرم الحرام کې حضرت عمر رضی الله تعالی دنیا نه ته نو پهله یو کس عبدالله ولېږه خپل زوی عبید الله عبدالله رضی الله ویلګ ولاړ شه او زموږ مور نه تپوس وکړه عایشه رضی الله عنها نه چې زه مړ کېږم نو زه د رسول الله خوا کې ښخېدی شم یو خوا کې ابوبکر پروت دی کنه رضی الله عنه دغه خوا کې عمر فاروق هم دفن دی اوس چې څوک سعودي ته تللي هغو به کتلي روضه مبارکه باندې یو ځای د قبر خالی دی هغې کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کېږي نو لاړ شه عایشې نه تپوس وکړه عایشې نه چې تپوس وکړو عایشه عمر رضی الله عنه دا وایي ته ماله اجازت راکوې ستا خاوند خوا کې او د رسول الله خوا کې زه دفن شم لکه ستا پلار دی غلطه ابوبکر صاحب بل غلطه ستا خاوند د سردار د کائنات دی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره دفن شم اجازت شته نو عایشه ورته مخې نه وي عبدالله ته بچی داسې خو ما ځان له خوښ کړی او ځان نه مې ښیو چې یوې غلطه به مې خاوند رسول الله بلې غلطه ابوبکر به پلار به مې زه به ښخه شم خو چې عمر وایي نو زه ما ځان له په عمر ترجیح ورکړه دقه ځای کې دې ښخ شي ما ورته اجازت دی نو چې کله دې راغی بابا هغه زیرې مې دله راوړې چې کوم ستا خوښه وه عایشې ومنله هغه وایي دې دې راځي ښخېږي دلته کې ما ورله اجازه ورکړه نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ووایي چې بچې کله چې زه وفات شم زما جنازه به ویسئ او د عایشې په دروازه به کېدی یو ځل به بیا تپوس وکړئ چې ښخې کړو اوس هغه ما نه حیا کوي چې ژوندی یم له که زه مړ شم کیدی شي بیا ناګوارې نه خفی پي خوشحاله پي ني بیا دې تپوس وکړئ ضرور دې تپوس وکړئ نو کله چې دا کار بیا وکړو وفات شو عمر صاحب کله یې کټ مبارک وله ویړه عایشې نه تپوس وکړه عایشه په ژړا شوه مرحبا بعمره مرحبا بعمره مرحبا بعمره یعنی عمر په خوشحالۍ دې راځي دلته دې ښخېږي زما هېڅ اعتراض نشته زه به نورو بیبیانو سره جنت البقیع کې ښخه شمه او دې دلته تاسو ښخ کړئ نن د رسول الله خوا کې آرام فرما دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دنیا نه تللی شیګان راځي جلوسونه وباسي چغې وایي لګیا شور کوي مونږ دا هغه عمر صاحب نه مني هغه وایي دا خو ګستاخ دی وایي نعوذ بالله عمر دویم خلیفه رسول الله ویلي الله د عمر په ژبه پړه باندې حق جاری کړلی الله دې او دا د دعا غوښتل اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک یا الله ما خپل په لاره کې شهادت راکا وجعل موتی ببلد حبیبک یا الله زما مرګ د محمد رسول الله په کلي کې راوله دقه کار ورسره وشو جمعات کې شهید شو خخ دغه په خوا کې شو الله دې موږ دغه نقش قدم باندې چلولو توفیق راکړي الله رب العزت دې دغه شهادت قبول کړي الله دې موږ ټول دغه په لارو من روان کړي جمله صحابه کرام ټول جنتیان دي الله دې دغه صفونو کې موږ درې واخر دعوانا